د تنګي تحصیل ولس وایي چې د سرکاري د ټاکل شوي نرخونو باوجود هم دلته په ګرانو بیو خوراکي توکي خرڅېږي او تحصیل انتظامیه پر هیڅ اکشن نه اخلي او نه پوښتنه کوي. خو د تحصیل انتظامیه چارواکي وایي چې دوی په ګرانو سوداګانو خرڅولو کې ککړتنان نیولې دي. دا په داسې حال کې چې د روژې میاشت په پیل کې د ضلع انتظامیې لخوا د خوراکي توکو نوي نرخونه جاري کړل شوي دي، خو بیا د هغې سره سم په بازار کې نرخونه نه چلیږي، بلکې د ولس وینا ده چې دوی د هغې ټاکلي شوي نرخونو نه په زیاتو بیو خوراکي توکي اخلي او باید چې تحصیل انتظامیه دې په دغې سخت ګامونه پورته کړي. ټول بازار په شپږ نیم سوه ورکوي، ټول بازار یې په شپږ نیم سوه ورکوي. ما سره د هېڅ لمبه نشته، زه یې ورته کوم. زما نوم ورکړه، زما لمبه ورکړه، زه ورسره ګرځم. په شپږ نیم سوه ټول قصابان خرڅوي او کم هم درکوي، کم هم درکوي. وزن کې ما له بل ور کړل قسم په خدای کنه چې په انډیا کې لنوم بیا داسې نه درکوي. صرف پډو کې را کړی، صرف پډو کې سره ما سره څه خبرې کړې دي. بازار کې خور کې خدای راتی نورې خراب ورکوي، خو په ټول بازار کې دې خور کوي، بیا هم په شپږ نیم سوه ورکوي او ټول دنیا ورکوي، ټول دنیا په شپږ نیم سوه ورکوي، ټول بازار او بیکاره. 200 نه زیات خرڅول ناروا ده، زمونږ به وس نه کیږي. مشه موږ دا وایو. د تنګي تحصیل انتظامی افسر دلنواز خان وایي چې دوی په ګرانو بیو خوراکي توکو خرڅولو کې ککړ په درزنونو دکانداران نیولي او جرمانه کړي دي. ښاغلی دلنواز وایي چې د غوښې 1 کیلو بیه 5,500 روپۍ ټاکلې شوې ده او دې نه ګرانه خرڅول جرم دی. یونین سره دوه ملاقاتونه وکړو او هغوی تر اوسه پورې غوښه ګرانه خرڅوله موږ پکې کاروایه وکړې. هم د پبلک کمپین په وجه باندې تقریبا 18 کسان موږ ګرفتار کړل او تر اوسه پورې د هغوی نه موږ 1,20,000 روپۍ جرمانه واخیستله او 15 کسان اوس هم جیل کې دي. هغوی د دې لپاره موږ سره خبره کوله چې تاسو نور کاروایي مه کوئ، موږ دا کم ریټ چې نو دا موږ 590 روپۍ به موږ ټول بس راکوز کړو او 590 ته موږ نه یو تیار. موږ وایو چې سرکاري ریټ چې کوم دی 550 روپۍ ریټ دی، دا به تاسو چلوئ د دې نه سیوا نه. دې نه علاوه موږ 12 کسان روټ او ویجیټیبل دوچې پل کې پلانغار ډک دا کاروایي کړي دي. هغه هم په دې چې سکیل کې فرق او موږ له سکیلونو وکتل، سکیلونو د تول کې فرق نه تول کې. د روژې شروع کېدو سره د دکاندارانو د خپلې خوښې نرخونه ټاکي او وایي چې دوی ته په هغې نرخونو سوداګانې واره نه کوي کم چې سرکاري مقرر کړی شوي دي. خو ولس وایي چې حکومت د عام ولس ته نرخونه راټیټ کړي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.